أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيشبت نمبر آيات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. دې مخکې ایتونه کې یو درې واقعې الله بیان کړې. یو د نمرود او ابراهیم علیه السلام چې یو د رڼا والا دی او بل د تیارې. دویم واقع د عزیر علیه السلام. عزیر د الله نبی دی، سل کاله وفات دی، په غیب باندې پوهیږي نه. مقصد بګي اثبات د قدرت د الله، چې ویل شي باس بعد الموت. درې مواقع به ذکر کړ د ابراهیم علیه السلام په بار د مرغانو کې، چې دې ته ویل شي اسباب شي په ایمان زیاتواله د ایمان راځي. نن د 221 نمبر آیت نه الله ترغیب ورکي انفاق فی سبیل الله له. مقصد بدای شي انسانانو د الله په لار کې د الله د دین د اوچتوالي د پاره او د الله د رضا لپاره مال خرج کړي، یو په وسو بلکې لې نزيد ایوزونه بل الله درکې. دې سره سره به الله آداب بیان کې اثباتنه بنه کوي او zarar بنه ور کوي دې شړي دا کني نه الله د دعوت کار جاری ساته. مثال به ذکر کې دریا، یو سړی چې کلمال خرج کوي، الله دې مثال په شان دا غټ دی چې په پاسه په خاورې د تخم باران راغار شوی وړه. د نیکانو مثال به الله ذکر کې او چې تزم کرا اصل خیزه. دین برس الله تعمیم بیان کې د شپې انفاق کول شي د ورځې نظر مو چې کړی الله یې پایم پرواله وکي. د ابلیس خبره به الله دې کې نه مني، هغه سړي له وسوسه چې شرمال دې کمیږي. د مقابله الله وکي په قرآن باندې. مصرف بذکر کې چې اهل د انفاق څوک دي، خاص کر الله مجاهدین او طالب العلمان. عربت هم د آیات مخې سره دا دی، مخکې د قیامت تذکره الله وکړه د بعث بعد الموت. دلته اوس بیان د دې کوي اے انسانانو پای دنیا کې چې تاسو له فائدہ درکې هغه په دې معنی چې انسان د الله پر رضا کې مال خرج کړي. مال شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي کله چې ته یو روپۍ چاله ورکړي د دې فقیر د احتیاج نه مزان ډیر محتاج غني. دی وجه دارا نن کدي مسکین او فقیر له د مال ورنکم کې دې شبل سوګي ورکی خود شي ورځ روانه ده چې به هیڅ څوک د ورکړواله نشه سوا د الله نه. د دې عوض والله راکی. دوی مخې ویل چې عزیر علیه السلام الله وفات کې دی عزیر باندې سل کال الله تیر شو. به مروشت کې دلته وې د دې نږدې مثال لاره زمیدار دانه واچوي د نورس شینکی راوټږي نو دې وچ دانو نه داشنه شینکی چاره وټکول. الله بس د الله زور اور دی چې موږ هم راوچت کی. دې ته ویل شي د الله رب قدرت دلیل. مثل الذين معنا مثل الصدقات الذين، مثال د صدقو دا غشا ينفقون اموالهم شدي خرج کوي د خپل مالونه په سبيل الله د الله په لار کې. درې الفاظ ویلي ينفقون معنا مال خرج کوي. قرطبي لګي په هغه ځای باندې چې الله امر کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی. اموال اضافه ته کې هم لمانه ارسړه بخل مال خرج کوي.
لیکن حدیث کې راځي یو سړی سره مال منشي دی، سړی هم ډېر دیانتدار دی، امانتدار، ستا د امر موافق هغه ستا د مال د مسکینانو باندې خرج کوي، څومره اجر چې ستا دی دومره اجر هغه له الله ورکوي. ځکه عربي تشوا به تور مثال یو ځای کې مسکینان دي، تلاړي چاله دي اطلاع ورکړه چې دې ځای کې غریبانان دي، دوی باندې خرچه پکار ده، ای چې څومره مال لګي الله وي دومره اجر تعالی زدر کوي، پورا اجر فی سبیل الله د الله تعالی په دلار کې لاشاعه الدین د دین د اوچتوالي د پاره. فی سبیل الله معنا د الله پر رضا کې. مفسرین دلته نقطه بیان فی الله راوړه، اشاره ده دې چې انسانانو تاسو چې څومره مالونه خرج کړی دي هغه ماده شي محفوظ ساتري دي، لکه انسان چې بکس کې دا وسایت خزانه کې. د دې مثال الله یو اورا کمثل حبه بشان د یو دانې ده انبت شروټو گئی 7 سنابل وږي په کل سنبلتن پاری وږي کې 100 حبه الله وسل دانې دي. څه مطلب؟ زمیدار دانه واشو د غنم ایمان وږي راو خاطر اروي کې سل دانې باز علاقو کې نه یو په وسوا. دویم دې مقام کې الله نفس مثال ویل لري، برابر خبره ده کې دې وجود په خارج کې یو کني الله زموږ د فهم د پاره دا خبر وکړه یو په وسوم لزید. تفسیر القرآن کریم لیکي دین مراد صدقه ده، دین مراد علم ده، هر کار د نه کوي. یو سړی د یو ملګری له دعوت ورکي، هغه به وکسان له دعوت ورکي، هغه به نور ولنو تقریبا یو په وسو باندې څه بدل شي. یو صحیح عالم دی ورزلو هغه ځان له ملګری پیدا کړي، هغه نور سبه هر ملګری پیدا کینو په وسو باندې بدل شم لازیت. خاص کر الله مثال ذکر کوي وسوي د دې دا مطلب نه شي په وسو اده نه زیات هم درکو. والله الله تعالی زیتای لمن یشاء چاله چې وغاړي، والله واسع علیم الله پراخه فضل والا او ډیر پوهه دی، ډیر پراخه فضل الله دی. آیات دلیل لري کله چې انسان انفاق په سبیل الله کوي د چې انسان د مال الله زیتای، بس دې ته ویل شي ایمان بالغیب. علیم سمانا پوهه هم الله او نیت بصفا کی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ټولو کې بهترینه صدقه ده چې کله سور کې او چپ مربانه پوي نشي دمرو چته ورو ساعت کې الله اوس آداب بیانې مال د خرج کې، خو لیکن الله اثباتن او د قشان د زرن مور کوا چې ار وخت یادې سړی لا یره دا ډیر فقیرو د لوګي نمبر کېدو دله ما پیسې ورکړې او مال مور کې دي اندازې لمرو چت کې دا کار الله مکو کنه دا ټول ثواب بربادي. الذين اغا انسانان ينفقون اموالهم شدي خرج کوي د خپل مالونه په سبيل الله د الله په لار کې، د الله پر رضا کې، د الله د دین د پاره، د دین د اسلام د اشاعت د پاره. ثم پس دینا نور پسې کوي ما د اغا زبسې انفقو شدي خرج کړي دي منن الله اثباتنا ولا ازن نصررا. من اثباتنا ازن دخلي zarar ولې اثباتنا نه کوي. پنځه وجه علماء ذکر کړی دي. یو وجه دا چې په دې کې تا دا غي سړي تحقیر وکي، بیزتی هر څه لري معلوم کې چې لازم خو راغله خیر غوښتو. دویم صبر لري کې لوی رااله زخم مړ دومره اوچت انسان خلکو له مال ورکول. دریم اصل کې منعم حقيقي الله دی، د الله نسبت دي ځان لو کې. څلورم وجه علماء ذکر کړی کم اجر چې تعالی الله لیکلی واغله برباد کی. پنځم وجه دا د انسان پر ژړ کې نور مرزونه پیدا کی، لویانه حسدونه اذن دمنه دخلي zarar چې ار چاره ويره مړه دن ډیر تنګیو ار ورس را روان دي راکا یره پتن باندې جامره
خلق له وی جدل دا جامه ما خستلې دا کار ما کړی دی نو الله وی انفاق وکړي خو لیکن دا دوه کار باندې کوي نتیجه به دی لهم د انسانانو الله یاجرهم اجر دوی دی عند ربهم دوی در رب سلام عند ربهم من الله په امر عند ربهم دا معنا الله باندې پناه نه راځي انسان استا په انفاق په سبیل الله پناه نه راځي دا میزان سره ساتلې ولا خوف الله ان بير عليهم فديمان ولا هم يحزنون بدا خلق غم کې اند زمانه کې يرم درمانه نشتا حزن نشتا غم تیر شوه اند کې ورو ساعت کې الله شو بل خبره بیانې سړی ډیر غریب دی خالد مسكين دا غنو تاسو سره نشتا الله وي خو وینا کوا مزیدار چیرې اوس نشته چې پیدا مې کړې در به کو ځان لم دعا وغواړه بل لم دعا وغواړه دي کې ډیر زور دی په نسبت سره صدقې لچې په ضروري یا قول معروف اندامن دعوت کار کوا یو سړی ډیر غریب دی دلته د انفاق په سبیل الله فیدی چواوري دي نو د سره مال شته نه سړی حیران شي څوک الله وی دعوت کار کوا الله رسول الله خل دعوت وا سودا اجر به شریکی صحابه ویل یا رسول الله مالداران خلاړ مزه وکړي اوچت مقامات حاصل کړو ذکر کوي مالداران چې خبر شیم ذکر شروع کی فقراء او صحابه ویل یا رسول الله کوم دا کار کوي وی دا مال خدای الله فضل له چله اشاره ورکی دغه موږ څه کووس قول معروف الله و وینا د شرط برابر معروف دا منه وسنی شبه به درکو یا دعا ورته وکي چې الله در باندې رحم وکي یا نفس دې خبرو کې چې په خوشاله شي خاص کر دعوت کا خبرو کې ومغفرة بخنه خپل ځان لو غواړي وغلا چې الله ر ما معاف کې وتام خیر دا غره دی الله من صدقه دا صدقینا شور پسې zarar والله غنی الله به پروا دي اساس خیراتنا حلیم صبرناک دي دشمن نه لاندې کوي کمال چرګي په دې الله وي دوکه نشي سر ارسنه زوی پر غنیم ورو سات ک الله اوس بیان دي کوي مال چې کله لګای نو ګور ریا نه مزان ساتي ځکه ریا مثال داري یو سپین ګډ دی خویا یو شری بره باندې خاور واچولا تو همې بګه واچو اراده دار چې دا مال فصل الله کې خو 30 باران راغی ارشد منځوي وړو خاورم لاړه تو خمم لاړو سرم لاړه کوی پادش نو ته خو دې چې الله مال لګای دا ته بساتې چې په دنیا کې مال الله اجر راکې لیکن مقصد دریا دی غي دنیا کې الله کنګال دې بدلینا خو یا به سم نشه لګا دا غټ تراب دې دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستا توصیف چې مخه مخو کې نو خاور راواله خله کې ورواچو ریا را ټیک دا که یو سړی پر خپل توصیف باندې لویږي نه زړه کې ورانه نه راځي نو حدیث مسلم کې راځي دا وفد امیر نبی صلی الله علیه وسلم ډیر وناسو ډیر توصیف وکي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا ولا تبطلوا مبربادوا داخل خیراتنا بالمن والاذى پدې اس باتنه باندې او د قشم بری zarar صدقات ډیر مال دی لګولې کله دې امنک ابطال الذی پشان د بوتلان دا غچا ينفقو چې خرج کی ماله د خپل مال د پاره د خودلو د خلکو ریا الناس دامن خلکو لزان خي ابن کثیر د سوره کهف د روایت په تشریح کې ډېر حدیث راوړي دي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله تعالی فرمایي دي چې په ټول شریکانو کې غوړای یو سړی سماره فارم عمل کې د بل د فارم قیامت کې به زویم چې مړه داغه نه بدلواله کله حدیث کې راځي الله او ملائکه له وې دې بنده عمل نامه وګوري الله ټول به خیر خیر دی نه مړه زماره پاره دا کارونه نه وکړي د مخلوق د پاره کړيونه ایس ارس عمل الله برباد کی دیش کی راځي کنه ابو هريره صاحب دې راویری شهید بل راولي عالم براولي او سخی براولي
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول به جهنم دي انسانانو باندې الله ګرم کی ځکه نه تونه اوران دي عالم په دې نه بیان کړي چې مړ داخله اسما بارکه عقیده ولري څومره خطرناک او شت عالم دی شهید به وایي چې داخله کوی ردا قهرمان دی مالدار به مړ اسما بارکه د سخی عقیده ولري خلق له ځان خودلې ولا يؤمنون کې واو معنا ده اس دي ته ویل شي علت درې مخکي داخل ریا ولي کوي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر الله وجد ایمان لري په الله او په ورځو سنې کچا په الله قیامت باندې ایمانی بیریا نه کوي ریا نه په دې باندې ځان بچي په الله ایمان قیامت باندې ایمان خاص کر د الله د عظمت عقیده لرل د چا د مد حسم نه متاثر کېدل هغه اسباب استعمالول چې عمل په قبليږي د عمل نور سجړه کول چې الله رد نه کوي الله سره مینه ساتل مطالعه قرآن او سنت ارڅ کې کنيت کول عمل پټ کول د دې مثال الله یو اوري فمثله الله د دې سړي مثال چې کوم سره صفان دې پشان دې وګړ ګټ صفان معنا خو یې ګټ دی لوی تیګه تشبیه یې سره ور کړه د دې سړي عمل الله د سیده لکه هغه تخم دریا مثال سره کا باران را غیر شوی وړه الله لپاره نو کنه ختم کړه علی ترابن الله یبری ګډ باندې خاورا او فاصابه وابل ورشي در تیز باران پترکو سولن به پری دی خویا خاورې مې وړه توخه مې وړو سره مې وړارسو وس الله دې خلکو یې څومره مال لګولې دې څومره ګټه کړې ده ګټه تاوان په کړې دې هیڅ شي نشي وشلولې لا يقدرون داخل قدرت نه لري اعلی شی په هیڅ شمال مما کسبو دا سنا شکړې دي والله لا يهدي القوم الكافرين الله ثواب نه کوي قوم ریاکار لا يهدي معنا ثواب الکافرین معنا ریاکار ورسات کې الله اوس اخلاص کوي یو سړی د شمال د الله لپاره لګي د دې مثال داسې د لکه اوچت اصل خیز ازمکا ګرچا پیره کجوري دي منځ کې انګوران دي کې سفر شونه وخت په وخت باندې باران کیږي ټیک دا که باران ونی شنو به شبنم کیږي نو سم خو له چې آیا د باغ مزیدار حاصل ورکی کور به نه کی ضرور به ورکی الله دې مثال لري ومثل الذين مثال دا غشا ينفقون اموالهم جدي خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله مقصد پکې دی چې طلب کوي د الله رضا الله په ډیرو شینو باندې راځي کیږي یو پکې انفاق فی سبیل الله مسواک باندې اخلاص باندې منځ باندې زکات باندې د مور او پلار پر رضا د الله رضا مقدم کول په نور رضاګانو علم د قران او سنت خاص کر د الله نو دعاګانې دعا کول چې الله تمام راضي شه وتثبيت اندامه د پاره د کلکوالي د دوی د ځانونو کله چې انسان په شی باندې مال ولګي نو نورم کلک شي دا سړی پر دین د اسلام باندې مضبوط شي او کلک شي چې مړ دی باندې مال لگاولې نو دې سړی مثال سره چې د الله درزار لپاره مال لګي کما تل جنتنا الله بشان ده او باغ ده او بربوتین دا باغ هم ده او شت ازمکه باندې اصل خیزه جبنی خالص لاندې خاورم ډیره مزیدار ده او به پټیم رشيږي هوا مخلا اصحاب الله ورشيږي د بعد باغ لرا بلون تیز باران فاتت ورکی هغه میوه الله دوی فین دشن وکل دا من حاصل فإن لم يصبها الله يكون شيء ذل راوابل باران فتل شبنم کافری الله هم راضي شي زامرم کلک شي کني یو خامخا کیږي باز علاقو کې شبنم کیږي کنه باندې دا فصل ډیر تازه والله بما تعملون بصير الله پاک عمل چې تاسو کوي لیدون کړي ورسات کې الله اوس مثال بیانې د دې حاصل لري یو سړی د ډیر انتهایی بوډا خمزیدار باغ لري کجوري بکیره انګوران د دې بوډا چې ډیر خاندانم دی بچیم دی واړو بل زریعه آمدنیم نشتا
نو آیا دا بر دې باغ په تخریب باندې لخه بږي که زید ډیر زید باغ هم دا یو باغ دی دیم ډیر مزیدار سړیم دې کمزوري اهل عیال دې نه فقم په ډیره ضروری ده د شپې ور راشي یا غلی راشي دا ټول باغ دل کی سمو خیال له سړی بل خپشي غزیته زید بخپش یو سړی دې چې عمل کوي د الله لپاره ایسه نیت خراب شي شیطان اور پسې شي یو نه توبل نه توبل الله وی دانیک اعمال دې شي برباد شي اخر وخت کې لکه څنګه چې دا غلی رااله تیز هوا رااله او ارڅ ختم کړی دی باغ پریشان عمر رضی الله عنه ملګر له هدایت څخه مثال ویل الله پویږي څو غوسه شو عبد الله ابن عباس ته به سوې وې دې مثال په شان دا چاله چې دین لډیر کارونه وکي اوچت مجاهد اوچت داعی سخت کړهول وکي په اسلام کې خو په خداو شو چې اخر وخت کې صلی گمراه کی د کفر بتایید کې ودرېږي الله دې شړي مثال لاره ډیر مزیدار باغ و خاندان ډیر زیاتو سړی په خپل بوډا سپینګری دی د پاسه په هواګان را لګرمي یخني اور غلې باغ دلدل کې د دې سړي هغه څومره تکلیفونه چې اسلام له استری واغ ټول الله یې برباد شو قیامت کې الله دا ذلیل دی اخر خاتمه لري اعتبار دی عمر رضی الله عنه ابن عباس وی بچی دا معنا ما خستا ایود کی معنا د ویني ایا خو غنی احدکم یوساسو ان تكون له جنته چې موجود شي هغه لپاره باغ د کجورو او انا بنو ګورانو کجورو انګور راوړو دې کې اشاره ده چې خدواړه قیمتي دي دوی معرب کې دا میوي وي تجربه یې کې بعد الله منتا ته حالان دې دیونو لاندې لنهارو نهرونه کیسه پرا خبرې ته کېږم نه دریم لو فيها وبيد انسان د پاره بده باغ کې من کل ثمرات هر قسمه مدني میوي نور پسونه مشتا ترکاریان به کې کړل لري قیمتي سلورم واصابه الله ورسیدلی دي انسان لره بډاتو الکبر معنا بډا دی بل زریان آمدنی مشتری نه ځوان هم نه چې تعلق جوړ کې نور مال راوړي پنځم ولهو د دې شړیا الله تابع خلدي ضعفا او کمزوري ذریه المعنى ماشومان دیو باغله څومره په تمه بناسي داخله ډیر به خپشي نو صلی الله علیه و فاصابا فسور شي ګ الله دې بعد لرايو تیز هوا فيه نارون شبای کی اوري تیز هوا ده ور دې فاحترقت دا ټول باغ وسوزولو اي سړې بل خپشي کې بزیته ډیر زیته چا چې نیک عملونه کړی د دې مثال الله په شان درې باغ والا دی اخر خاتمه چې برباد شو نو راغی دا ټول عمل نه برباد کړ قیامت کې ډېر پریشان دی د اخر خاتمه غم پکار دی کذالک دقشان بیانی الله لكم الآیات تاسل احکم مثالنا لعلکم تتفکرون الله دې لپاره چې سوچ او فکر نه کار والي ورسات کې وس الله تعمیم ذکر کوي په صدقاتو کې دوه قسم مالونه جمع کوي تاسو یو د زمکه ناصر اخلي دویم تجارت کوي الله دې دوړو مالونه کتابانه صدقه لازم ده د زمکه نه دي چې کوم حاصل پلاس باندې راوړو د صدقه ورکا عشر کوم چې پلاس باندې غټلې د دې زکات په الله ورکی څنګه دوړ الله ما درکړي دي یا ایها الذین آمنوا ایمانوا علو انفقوا خرچ کوي من طیبات ما کسبتم د مزیدار هغه څه چې تاسو کسب کړی تجارت بهترین کسب دی ومما اخرجنا لكم من الارض او باج دا سنا چې موږ ریسي تاسو را د زمکې دي ته ویل شي زمیدارا باج علماء د آیات استدلال کړي چې شي زمکې نه راوځي بس پای کې صدقه ده هر څه شي دا مسلک عام د احناف بل طرف باندې جمهور علما وايي څلور شیونه کې صدقه ده یو پای کې وربشي دي ان عشر دی دویم به غنم دی دریم کجوري او څلورم انګوران ارچ ترکارې نه دي پیاز دی بل په دې کې وایي چې نشه ځکه حدیث کې دا نبی صلی الله علیه وسلم څلور شیونه ذکر کړی دي
دغه به عام صدقه تامه لازم ده څومره استا خوخی لیکن درې سلور شنو بارکه چې کوم غنم دی اوربشری کجوري دی انګور هین ممیزو دغه به دوه قول دي یو قول علماء ذکر کړي لګي او کزيتي بس دینه مال ور کوي دویم قول امام بخاری ذکر کړي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله 15 وسق له ورسی یو وسق شپته سوعه یو ساعت 2 کیلو او 200 ګرام تقریبا 900 کیلو له شکل ورسیږي دی نه به جوړیږي 15 لسمنه پاکستاني غونې د څه اندازه شواله دغه یو منظمه وساسو ومنه دومره اندازه شکل ورسیږي به دې کې پتا باندې عشر شتا چې کله د شپې ته سوال نه کمی ده الله د خوانه به پتا باندې عشر نشته به صدقه ده څومره چې تو ور کوي وصلی الله کمال بور کوي د سینې چې کوم ردی ماری بس آی سبار کې ولا تیمموا الله قسم کوي الخبيث ردیلا منه د مال نه ستاپ د مال کې خراب شي دی خراب غنم دی خراب اوربشي خرابي کجوري ممیز بس دا مشکل لور کې جدا والا تنفقون الله چې خرچ کوي ولستمونی اخستون کې الا ان تغمزو مگر چې سترګې پټه کوي فی پاغه کې څه مطلب د تا په چا باندې قرض دی بار بار په ورزش مړه قرض را یاره هغه ویني اخر تنگ شي تعالی اخر کې سمالونی شوی ک په دې اکتفا کوي وای کا ما سره غونی شه تور ته مړه خاور راکه خو سره راکا چې څه دې ځان نور زبان شم نو هغه خراب ور دي مال دې قرض وړي نه اخلي الله یا سترګې پټې چې مړه وسره کا نه کوم مال الله یو مال راکای اعلی مال سره مبارک برش وعلم فیشی ان الله غنی الله استایل بے پروا حمید استایل شوی تاسو د قول من سره ضرورت نشته الله وای ورو ساعت کې بیان دي شیطان تعالی وای چې ګور مال ملګوا ولی وی وجدار سبا او فقیر شي بچی بری واړی وسی بری طاقت د زکاتونه ورکړو کیږي بس الله وای نه منی دا الشیطان ابلیس یعدکم یریتا سو الفقر د فقرنا و یامرکم امر کوي تاسو بالفحشاء بحیاء یعدو معنا یرا یعدو معنا وعده کوي تاسو سره فحشاء کې دوه معنا غانې دي یو معنا بعض مفسرینو ذکر کړی چې دینه مراد بخل دی خو لیکن دا معنا کمزوري صحیح معنا بحیاء څه مطلب کله چې زکات وخت او موسم راش شیطان تعالی سوې مړ مې لگاوا تا خو دومره زکات چې تورګي غریب بش خو لیکن که سبا چرته هوټل کې واده بیانو د شراب او د دمو د دې په باره کې الله به تعالی وې ابلیس عثمان لگاوا د پلانې نه به نوم مخې وېسا الله ازما د خوانه تاسو رب د انفاق په سبیل الله د بخنی مسله ده زب معاف کوم مال به مزید کوم نو خو غستاوځو ازما منه کړی ابلیس الله سامنو والله الله تعالی چې یعدکم تاسو سره وعده کوي مغفرت منه د بخنی د خپل جانب نه او فضل او زیات والی کله چې مال ولګو یو په دې مقام کې الله تعالی اسماء خوانه بخنی دویم د مال ور الله زیات کوم وجدارا والله واسع الله تعالی پر فضل او علی علیم او په دې نیتونو باندې نیت به الله وی صفا کی اسنه چې ریال پاره ورکه به هیڅ اجر او عوض دې باندې تعالی درنکلی شي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین